مفتی شفیع رحمت الله علیه د خپل یو استاد میاں اصغر حسین رحمه الله مبارک بیانوي چې میاں اصغر حسین رحمت الله علیه دا د دارالعلوم دیوبند استاد حدیث او مالی اعتبار سره دی خو د کتابونو د تجارت کاروبار به کولو خو په کچه کور کې اوسېدلو او چې کله به بارانونو سیزن راغی او بارانونه به وشول نو کله به د کور دیوال راغورځېدلو کله به برنډه راغورځېدلې وه کله به یو ځای راغورځېدلو کله به بل ځای راغورځېدلو کله به چې د بارانونو سیزن ختم شولو بیا به د هغې تعمیر کولو د هغې مرمت به کولو مفتی شفیع رحمت الله علیه فرمایي چې ما ورته یو ځل عرض وکړلو چې حضرت تاسو په کچه کور کې اوسېږئ هر کال چې کله د بارانونو سیزن تیر شي یا تاسو تکلیف اوچتوئ مشقت اوچتوئ تعمیر کوئ مرمت کوي الله تعالی تاسو ته مالی وسعت درکړی دی دا به بهتره نه وي چې تاسو پوخ کور جوړ کې او بیا په هغې کې تاسو اوسېږئ نو تاسو ته به روز هر کال ته دا تکلیف نه راپېښېږي هر کال ته به درته دا مشقت نه راپېښېږي وایي کله چې هغوی دا واورېدل نو د هغوی په طبیعت کې دننه ظرافت و هغوی وفرمیل واه مولوي شفیع صاحب واه مولوي شفیع صاحب څومره د عقلمندۍ خبره دې وکړله څومره د هوښیارتوب خبره دې وکړله موږ خو بوډاګان شو زموږ ذهن کې دا خبره رانغله واه سبحان الله ماشاء الله او دا خبرې بار بار دوهرو کا بار بار دوهرو کا مفتی شفیع رحمه الله فرمایي چې زه د شرم د وجې نه اوبه شوم وی بیا ورته ما وویل حضرت زما د تپوس کولو مطلب دا و چې تاسو پوخ کور نه جوړوئ په کچه کور کې اوسېږئ د دې حکمت څه دی د دې وجه څه ده بار بار ما تپوس وکړلو بیا میاں اصغر حسین رحمت الله علیه زما لاس ونیولو زه ځان سره کړم او زه بار مالت ته بوتلم او راته وویل دې محلې ته وګوره په دې کې تاله پوخ کور ښکارېږي آیا دا ښه خبره ده چې میاں صاحب په پوخ کور کې اوسېږي او نور ټول خلک هغه په کچه کور کې اوسېږي بیا به د خلکو په زړه کې دا خفګان پیدا کېږي چې وګوره میاں صاحب هغه په پوخ کور کې اوسېږي او موږ په کچه کور کې اوسېږو او بیا زما دا وس هم نشته دی چې ټولو ګاونډیانو ته ټول محلې والو ته پاخه کورونه جوړ کړم لہذا چې څنګه زما ګاونډیان دي هم هغه شان به زه یم دغه رنګې ټوله زندګي هغې په کچه کور کې تېره کړله حالانکې پوخ کور جوړول دا ګناه نه وه دا حرام نه و دا شریعت منع کړی نه و خو ګاونډیانو د حقوقو تقاضه دا وه چې پوخ کور دې جوړ نه کړی شي هسې نه چې د هغوی په زړه کې خفګان راشي چې میاں صاحب هغه په پوخ کور کې اوسېږي او موږ په کچه کور کې اوسېږي دا داسې الله والا خلک